پرون په مدرسې کې سوو سپګې نو لیکن چې کله مولانا انوار الحق صاحب ته پته ولګي د هغه باندې خو څه چلو شو بیا نن موږ تاسو ته د درخواست راوړی چې په 75 ساله په 15 او یا کال د دارالعلوم کې نن دا اولنۍ ځل دی چې دارالعلوم حقانیه په ټپه بداسې ولاړه ده بالکل ولاړه ده ګیس د هغې خو زه ویلی نه شم نو د ګیس تقریبا 1 کروڑ بل دی د غرنګي د بجلی 60 लाख روپۍ دی د دکاندارانو د دنیا بیلونه دي لیکن سو خبر ځکه نو چې کوم عالمگیر ناظم د عام دنیا رواج دا چې د لسو کسانو در باندې قرضې 15 بدله ورکې لس باغله ورکې شل باغله ورکې په دې چل ورکې خلک چې نو وخت یې هغه عالمگیر ناظم به د خلکو سره دا چلونه کول او مدرسه الحمدلله خپه طریقه روانه او چا نو ویلي چې په مطبخ کې وړه نشته په مطبخ کې دال نشته په مطبخ کې غوړي نشته یا د بجلی بل نه دی ورکړل شوی یا د ګیس بل نه دی ورکړل شوی یا چرته د دکاندار قرض ده لیکن نن هغه ډینګي واله دی او داسې ډینګي را ټینګ کړي چې هغه نه د خبرو دی نه د پاسېدو دی او بس چې را پاسې نو داسې کېږي هغه خو چې څنګه هغه یوه هفته په هسپتال کې هم خیر وایستلو خو چې کله 2 هفتې په کور کې تېره کړه هر شي چې نه سر را پورته کړو دکاندار راغی قصاب راغی سبزی والا راغی وړو والا راغی د بجلی چې کوم آسم منیر اعلان کړی چې بای زه چې د چا موږ د بجلی تحقیقات کو ټول هر شي چې نه سر را وایست او چې کله مدرسې ته پته ولګېدله په مدرسې کې د یوې میاشتې د چلولو دپاره هم څه شی نه پرون په مدرسې کې سوو سپګې نو لیکن چې کله مولانا انوار الحق صاحب ته پته ولګي د هغه باندې خو څه چلو شو بیا هغوی دا فیصله وکړه چې باید د دارالعلوم حقاني چې کوم وابستګان دي د ټولو سره به دا ملګري ځي چې څومره د مدرسې استادان دي او د دارالعلوم حقاني د وابستګانو سره به دا خبره کوي چې په مادري علمي باندې حالات راغلي اوس په دې حالاتو کې تاسو به قرباني کوئ ځکه چې تاسو الته وای مدرسې په تاسو قرباني کړي و د خپل وس مناسب هغوی ستاسو د تربیت لپاره ستاسو تمام ضروریات پوره کړي نن په مادر علمي باندې راغلی ده اوس به تاسو د هغه خپلو چې کوم در سره د هغې احساناتو د هغې بدله به ورکوئ او د دارالعلوم حقانیې د بیا د راپورته کولو دپاره او د دې د دغه موجوده حاضر ضروریاتو د پوره کولو دپاره ستاسو نه د تعاون مطالبه کوي په خپله تعاون کولی شئ ستاسو په جوماتونو کې ملګري دي موږ د جومات چندنه غواړو چې ته په منبر باندې اعلان وکړه چې داسې چل دی الحمدلله په هرې محلې کې د هر عالم د هر مدرس د هر امام د هغه د خلکو سره وابستګي ده د خلکو د هغه سره تعلق دی مولانا یوسف رحمه الله ته د دارالعلوم دیوبند نه یو ملګری تللی د چندې په طور باندې سفیر تللی مولانا یوسف رحمه الله ورته خط ولیکو چې دا خطواله په نظام الدین کې پلانکو کسانو ته به ویسي خو هغه سفیر ته دا ذکر وکړو چې ګوره ترالی ما تاله خط ولیکو ته به اوس دا خط اخلي دا خپل عزت به ته قربانې هلته کوي ورځې به د مدرسې د دین په نوم باندې ورځې اخوا تعالی هغه څه درکوي او که څه نه درکوي تا الله جل جلاله ته خپل جذبه او خپل قرباني وښودله انشاءالله د دې قربانۍ بدلې به تا ته هم میلاویږي او په کوم غرض باندې چې ته راغلی انشاءالله هغه به الله پاک پوره کوي نو زموږ د تمامو علماو نه د تمامو مدرسینو نه او د تمامو امامان نه زموږ دا درخواست دی چې هغوی به د دارالعلوم حقاني د ضروریاتو د پوره کولو دپاره یو خو به د خپل الله نه غواړي په کوم جومات کې چې ستاسو سره ماشومان دي په دغې ماشومانو باندې د الله په دربار کې دعاګانې وکړو او په دریم نمبر کې د دارالعلوم حقاني د دغه ضروریاتو د پوره کولو دپاره خپل عزت د الله د رضا دپاره د الله د دین او د دې عظیم دینی مرکز د بچاو دپاره قربان کوي ان شاء الله العزیز ته به د عزت قرباني ورکړي بل سړی به د مال قرباني ورکوي او دارالعلوم حقاني مرکز علمي به الله جل جلاله بیا را اوچتی او نن یقینا چې په پاکستان کې نه
بلکې په عالم اسلام کې چې د دارالعلوم حقانی څومره وابستګان دي که شاګردانی دي که اسی ورسره وابستګي ده نن یقینا هغوی په فکر کې دي او الحمدلله د هغه فکر په برکت باندې به خدای پاک دا تمام ضروریات پوره کوي خو چې کومې قریبې علاقې دي په هغوی باندې دا ضرورت الاقرب فالاقرب قانون دی په هغوی باندې د دې ضروریاتو د پوره کولو دپاره لویه په هغوی باندې ذمهداري ده د دغې ذمهدارۍ د یادګیرنې دپاره موږ دا 4 کسان ستاسو سره راغلي یو تاسو ته دا درخواست کوو چې د دارالعلوم حقانیې سره د خپلې وابستګۍ د اظهار په طور باندې چې څومره ستاسو نه کېدی شي انشاءالله العزیز په خپلو جماعتونو کې په خپلو محلو کې د هغې دپاره کار وکړئ چې الله جل جلاله دا مرکز علمي د پریوتو نه بچ کی او خدای پاک د هغې غونته کې قایم او دایم وساتي لکه څنګه چې دا قایم او دایم نو انشاءالله العزیز د دغې درخواست لپاره راغلي یو ممکن ده چې تاسو به زموږ په دې درخواست باندې لبیک وایي او د خپل وس مناسب به انشاءالله العزیز دغه رنګې کول تبلیغي جماعت ماته وي چې د افریقې په ځنګلونو کې مونږ روان هلته مونږ حیران په دې و چې یاره دلته به چېرته انسانان اوسیږي او که به نه اوسیږي لیکن چې کله مونږ په دې ځنګلونو کې ګرځېدو اچانک مونږ ته آبادي په نظر باندې راله بیا په هغه آبادۍ چې ترې ننوتو وی مونږ دا سوچ کوو چې دلته به د دین کار څوک کوي د دین دا اهمه مسئله به دلته چا را رسولي چې کله مونږ هلته کې لاړو او عالم ته ورنږدې شو دغه عالم نه تپوسونه هم ترې نه کول نو هغه عالم په دوران د خبرو کې ماته ګویا شو چې زه یم پښتون او ما ته دا دومره عظیم اهم کام چې الله جل جلاله ما ته راکړی دی دا د دارالعلوم حقانیې د وابستګۍ برکت دی چې ما په دارالعلوم حقانیې کې دومره وخت تیر کړی دی چې نن الحمدلله زه د افریقې په دې ځنګلونو کې چې چېرته هم ته وینې او تا ته د دین رڼا په نظر راځي دا به زما د وجې نه